یو دویمه خبره مې کوله ډېرې اوږدې خبرې رونو نشم کولی تاسو ته پته ده زموږ په کور باندې یو حادثه راله او زما رور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ته شهادت میلو شو نو که یو خوا شیخ الحدیث دی خو بل شوا شهید الحدیث دی او شیخ صاحب چې به کلم ساره ارشاد لالا به د بدرخیلو د جومات نه راغی نو الته به مونځ نه کو هر سار د ارشاد جمع هغه به د شیخ صاحب سره وه ستاسو دی جومات کې تحسین الله دی راو دی بم کله ناکله جمیلته ابرار بم جمیلته د بدرخیلو د جومات یو څو طالبان بم رالل نو سار جمع د مجبوری د وجې د حالاتو د وجې نه د شیخ صاحب بالته وه نو چې بیا به کله جمع وکړه په دغې ساره مرشاد ولالوي جمع وکړه نو بیا به طالبانو داسې نیمه ګنټه 40 منټه په خپو باندې وله زور وکړه بیا به شیخ صاحب لاړ هر سار به د شیخ صاحب دأب او طریقه دا وه الله دې زما روندار له ډېر زیات جون ورکړي سره د روغ صحته نو شیخ صاحب به ولامبل پاکې جامې به شیخ صاحب واچولې او ځان سره به د کور نه بخاري واغېشت ترمیزي به یې واغېشت ځکه دا محدثین ځان سره اکثر په کتابونو باندې څه نکتې لیکلي هغه به یې ځان سره واغېشتل او ګاډي کې چې به شیخ صاحب ناست نو شیخ صاحب به ذکر کو شیر عالم نه تپوس وکړې دا د شیخ صاحب طریقه وه هر سال بخاري ورسره و ترمیزی ورسره و ذکر اسکارې کو استاد جی وی پته نه لګي خو بس ډزې وشوې وی شیخ صاحب وی چې یا الله خیر بس یا الله خیر وي زما په اوږه باندې سر کېښود وینې ترې روانې شوې او الله نه دی کړولی شهادت هم الله په اسانه ورکړه عثمانزو مدرسې پورې نه دی رسېدلی چې شیخ صاحب سا ورکړی و په اودس کې لاړ اودس کې چې انسان وفات شي هغه شهیدي بخاري ترمیزی ورسره وه چا به ګاډی غیشتي پل ګاډي کې به هغه انسان کاروبار لځي څوک به پکې نوکری لځي شیخ صاحب چې کله ګاډی غیشته یوسف احمده ګاډی به الله پاک راله راکړي زموږ تاسو ته پته والد صاحب سره مې شکر دی دومره پیسې وې چې ګاډی پې کېده الحمدلله دلته چې د ځمکې مدنو یا د شورګرې نه والد صاحب له به راته د هغه د وفات نه په شیخ صاحب سره نو وی په دې نیت باندې چې زه په ګاډي کې درس لزم د بخاري دلته هم درس له او بیا حقانیت هم شیخ صاحب په هغې کې به درس لته الله د انسان د وفات دپاره یو نیټه مقرر کړې ده لا یستقدمون ساعة ولا یستخرون نه د هغې نه مخکې کېدل شته او نه د هغې نه وروسته کېدل شته که ډېر هم یو انسان وی یاره که دا چل شوی نو بیا به بد شوی که دا شوی دا بد شوی نه 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 هر قسمه حربې چې موږ استعمال کړی وې بچ کېدل بالکل نو الله دغه وخت مقرر کړ رب العالمین هم دغه وخت د هغه دپاره شیخ صاحب دپاره مقرر کړی و خو د نن نه له 70 کاله مخکې ما ته شیخ صاحب یوسف احمده چې کله زه وفات شمه نو په ما باندې به جړا نه کوې ګورې ځکه په حدیثو کې د جړا نه منع راغلی ده ان المیت لیعذب ببکاء اهله چې په مړي باندې څوک جاړي نو هغه ته په هغې باندې دغه میلاویږي سزا میلاویږي هغې مړي ته چې هغه وایي ما په جړا باندې خشته کې نور ولا تزر وازره وزر اخرى یو ګناه الله په بل باندې نه بار کوي نو شیخ صاحب په ما باندې به ګورې چې مړ شم نو په ما باندې به جړا نه کوې بل په ما باندې نمایش مه کوې دا سپیکرو کې ګرځېدل را ګرځېدلي نمایش په ما باندې نه کوې بس زر مې خښ کې هر څومره کسان شي نو دا درې ورځې غیر اختیاري زما د سترګو نه به مخکې بېدلي زما د رور د پیاز احمد د سترګو نه به مخکې بېدلي زما د ویرون د سترګو نه به مخکې بېدلي زما احمد زوی د کوټې نه راووته او لکه د مار په شانتې تاوېده بابا په باجان خو چا ډزې وکړې ګاډي پسې ورمنډه کړې ګاډي نه سټاټېده دې شپې بیا زه چا سره په موټر سایکل باندې چې کوم دی سور شوم او دی لکه د مار چې دغه شي او تاویږي خیر هر څه چې لاړو چې څه د الله را طرف نه مقرر واغه شوه خو غیر اختیاري زمونږ د سترګو نه اوښکې بېدلې دي الله دې په هغې باندې زمونږ مواخذه نه کوي د دواړو جهانو د سردار مبارک بچی وه حضرت زینب رضی الله عنها او د هغې ماشوم بچی هغه بچی چې وفات کېده نو چې بچی بیماري
نو چې پلار راشي نو یو پوچې په اسانه شي. نو رسول الله مبارک پسې سوال جواب ولېږه چې بابا تراشه او زما بچې د زنکدن په تکلیف کې دی. رسول الله مبارک پته وی بچې صبر کوه، بس صبر کوه، الله درکړی دی، الله به درنه او بچې صبر کوه. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى. هغې ورپسې بیا سوال جواب راولېږه، وایي چې قسم درنه در کوم چې راشه د دواړو جهانو سردار مبارک ورغی. چې ورغې نو هغه نوسې هغه ولدي لور په غېږ کې ورکه. نو د دواړو جهانو سردار مبارک چې کله هغه نوسې په غېږ کې واغېسته، د پاک پیغمبر مبارک د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې، اوښکې ترې روانې شوې. د حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرمایي ما هذا یا رسول الله، د الله رسوله د جړا نه خو ته منع کې او ستاسو د سترګو نه خو اوښکې روانې شوې، ستاسو د سترګو نه اوښکې روانې شوې. پاک پیغمبر مبارک وفرمایل رسول الله صحابه هم ورته وی یا رسول الله په بکر نبي سلام فلما را القوم بکاء النبي سلام، نو بکاو صحابه هم وجړل. فقال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين او ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه. د سترګو نه چې اوښکې بیږي په دې باندې الله پاک انسان له سزا نه ورکوي. زړه چې غمجن شي په دې باندې الله پاک انسان له سزا نه ورکوي. چې کله د انسان په خولې باندې ګډې وډې وي الله زه دې لیدې ما، الله په ما باندې غم راغی، الله ما نه دې زوی واغېسته، نو په دغې خبرو باندې الله په خفه کېږي، په دغې الله خفه کېږي. د دواړو جهانو سردار مبارک د سعد ابن عباده رضی الله عنه بیمارو، نو د هغه تپوس له رسول الله مبارک ورغی. چې ورغی نو هغه بېهوش و. نو پاک پیغمبر مبارک وفرمایل قد قبضه، ولې وفات شوی دی څه خورې ورته نه بېهوشي پرې راغلې ده. ففاضت عیناهو، د دواړو جهانو سردار مبارک چې سعد په بېهوشۍ کې ولیده ویې جړل پاک پیغمبر مبارک. رسول الله مبارک وجړل او هغې وخت کې رسول الله مبارک ویلی دی، بل ځایم کې ویلی دی د دواړو جهانو سردار مبارک وی هذه رحمتون، یعنی دا اثر د رحمت ته جعل الله فی قلوب عباده، دا الله د دې خپلو بندګانو په زړونو کې رحمت پیدا کړی. کله کې رحمت نه وي د سترګو نه به اوښکه نه بیده، خامخا چې کې رحمتي د سترګو نه اوښکې بیږي. ام الفضل دا د رسول الله مبارک ته چې حضرت حسین رضی الله عنه کله پیدا شو د واقعه ده، نو د دواړو جهانو سردار مبارک له حسین رضی الله عنه چې پیدا شو رویړ د غېږ کې ورته کېښود. رسول الله مبارک ته دا نوسي ډېر زیات ګران، ډېر زیات ورته ګران. چې کله به د دواړو جهانو سردار مبارک په سجده و نو حسن او حسین به ورته په اوږو باندې سواره شو، نو چې تر څو پورې به دوی نوکو شوې پاک پیغمبر مبارک به د سجدې نه سر نو اوچته و چې هسې نه حسین یا حسن زما د ملا نفروز یو خوږ نه شي. په مانځه کې به له دې خپو کې ورننوتل، رسول الله مبارک به تخپې کولې وکړې هسې نه چې خپو کې مې خوږ نه شي. نو چې کله حسین رضی الله عنه یې ورله په غېږ کې ورکه نو هغه وایي نظر مې بل خوا واوړېده، نظر مې راوګرځو نو د دواړو جهانو سردار مبارک جړل. وی ما ورته د الله رسوله ولې جاړې؟ وی ما له اوج جبریل امین سره خاوره راوړه چې کوم ځای کې به حسین شهید کېږي د هغې ځای خاوره یې راوړله سره، او وی راته وی چې ستا امت به ستا د انوسې شهید کوي. وی ما وی زما د انوسې به شهید کوي. نو د دواړو جهانو د سردار مبارک ته چې د خپل وسي د شهادت او د شهید کولو پیشنګوشي ملو شوه چې یاره دا به شهید کېږي، د دواړو جهانو سردار مبارک سترګو اوښکې به یې ولیدې که نه دي به یې د زینب بچی چې وفات شو په غېږ کې سترګې اوښکې به یې ولیدې که نه دي به یې ولې؟ چې کله سعد ابن عباده رضی الله عنه بیمار و سترګې اوښکې به یې ولیدې که نه دي به یې ولې؟ د پاک پیغمبر مبارک رضاعي ورور عثمان ابن مسعود رضی الله عنه
چې کله رسول الله مبارک هجرت وکړ مدینه منورې ته نو لومبي صحابي چې د هجرت نه پس وفات شو عثمان ابن مسعود رضی الله عنه د دواړو جهانو سردار مبارک دومره وجړل د پاک پیغمبر مبارک د دې ګیرو نه هغه اوښکې وبهېدې او د عثمان ابن مسعود په مخ باندې ور پرېوتې او فقبله عثمان ابن مسعود د مرګ نه پس کل د دینه معلومه شوه د مړي هغه تقبیل او هغه ښکلوم دام جایز دی دا د دواړو جهانو سردار مبارک هغه ښکل کړی دی او دومره جوړلی دی د مخ نه اوښکې وبهېدې په ږیره او د عثمان ابن مظعون په مخ باندې پرېوتې او بیا چې کله ښخ که نو یو صحابي ته وایي ورشي یو غټه ګټه راواله دا ورله دې سر کېدو نو هغه صحابي هغه ګټه نه شو راغېشتې ډېره زیاته درنه وه د دواړو جهانو سردار مبارک دا لیچ یو چته کړې او ورغې هغه ګټې راوچته کړه هغه صحابي قسم په الله د رسول الله مبارک د لیچو هغه سپینوالی اوس هم زه محسوسومه او وایي نعرف به اهانه په دې به خپل ورور پیژنم قبر سر ته ورته تیږه کېښوده زموږ علما وایي که انسان د قبر په سر یوه نښه کېږدي د پار د معرفت د میت په دې به زه خپل مړی پیژنم جواز شته نو دا غیر اختیاري جړه خامخا رونو دا وي دا نه چې دا وجاړي او دا جاړي او دا جاړي هغه خو به قلب شقي او ډېر سخت زړه به وي چې هغه جاړي نه پوه شوې خو لیکن غم اجازت شریعت څو ورځې ورکړی دی دا 3 ورځې